أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به او صحیح سلامت به. زما عزتمندو، د درود شریف ډیر زیات فواید به تاسو اوریدلی، خو زه نن تاسو سره چې کوم دی د درود شریف فضیلت باره کې یو دوه حدیث چې کوم دی ذکر کوم. حدیث مبارک کې راغلی دی: من صلى علی مرة صلی الله علیه عشرا. مفهوم یې داسې دی چې څوک په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې یو پیر درود شریف ولولي، نو الله جل شانه چې کوم دی هغه باندې لس پیرې خپل رحمتونه ولیږي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه یو روایت نقل کړی دی چې د هغې مفهوم داسې دی چې څوک د جمعې په ورځ د مازدیګر لمونځ نه پس په خپل ځای د ودرېدو نه مخکې دا درود شریف ولولي، نو الله جل شانه به چې کوم دی د هغه د اتیا کالو ګناهونه چې کوم دی معاف کړي او د اتیا کالو چې کوم دی نیکۍ به وله په عمل نامه کې ولیکلي. هغه مبارک درود شریف دا دی: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. یو پیر بیا ووایئ زما عزتمندو: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اما عزتمندو، درود شریف چې کوم دی ډیر زیات فواید دي. مونږ تاسو له په هر حال کې چې کوم دی درود شریف لوستل پکار دی. که مونږ په لار روان یو، که مونږ په یو مجلس کې ناست یو، که ولاړ یو، زما عزتمندو دا ډیر زیات فواید دي. بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې د هغې مفهوم داسې دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په ما باندې درود شریف لوستل د پل صراط په پل باندې د تېرېدو په وخت چې کوم دی یو رڼا ده. اخر کې زما عزتمندو تاسو ته دا یو عاجزانه ګزارش کوم، که چېرې تاسو زمونږ دې وظایف چینل باندې نوي یې نو مهرباني وکړئ زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره دا بیل آیکن هم پرس کړئ دپاره دی چې تاسو ته زمونږ د هرې نوې ویډیو باره کې نوټیفیکیشن میلاویږي. زمونږ دا ویډیو لایک هم کړئ او د صدقې جاریه په طور خپلو دوستانو، خپلو رشته دارانو، خپلو عزیزانو سره ضرور شیر کړئ. او آخر کې کمنټ سیکشن کې مونږ چې کوم دی د خپل قیمتي رایې باره کې چې کوم دی ضرور اظهار وفرمایئ. و آخر دعوانا ان الحمدلله.